على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، دا اللہ رب العالمین په حضور دعا ده چې الله دې د دې مبارک ورځې او د دې مبارک مقام جمله خیرونه او سعادتونه او برکتونه زموږ د ټولو نصیبه وګرځي، او یا الله دا حاضری زموږ د ټولو د بخشش او د مغفرت ذریعہ وګرځوا. دا د الله رب العالمین څومره احسان دی او دا الله شکر دی چې کم بندگان د پروردگار تابعدار دي او مسلمانان دي مؤمنان دي چې الله رب العالمین زموږ د دې سکون او د آرام او د اطمینان د پاره صدا سے اعمال او صدا سے زینا الله خوښ کړی دي، یعنی په مونږه یې سوت کړی دی. او کنه تاسو خالی د دې جمعات وجود وګورئ، د جمعات کورم شتا، بنگلم شتا، زمکم شتا، پټیم شتا، پیسیم شتا، د هغې د پاسه سړی دا محسوسوي چې هر څه شته او سکون نشته او اطمینان نشته. کمال دا دی چې نیمه ګنټه به وي، 20 منټه به وي، 1 ګنټه به وي په جمعات کې مونږ خپله پوهېږو چې زه لکونه روپۍ ورکم، دا 1 ګنټه او نیمه ګنټه چې کم سکون مال جمعات راکوي او د جمعات عبادت راکوي، دا تصور راکوي چې زه یو ځي ته راننوځم چې هلته زه ډېر پابند یم، هلته زه هغه څه نه کوم چې کم کار زه په دې بار معاشره کې او په دنیا کې او په بازار کې کومه. دا پابند نیمه ګنټه او ګنټه ماله دومره سکون راکي چې ما ته پته لګي چې زما په دې مزاج کې ډېره غټه تبدیلي راغله. تاسو او موږ په دې پوهېږو چې په دغه تبدیلی کې او په دغه اطمینان کې زمونږ او ستاسو هېڅ کمال نشته، ځکه دغه پیسې خو ما سره په کور کې دي، دلته خو پیسو له نه راځم، د هغې د پاسه چې دی زما اطمینان او سکون خراب دی. او زه چې دلته راشم چې زه لږ اعمال وکړم او یوه سجده وکړم او عبادت وکړم او الله ته لاس اوچت کړم، داسې یو سکون سړی دننه قلبي سکون محسوسوي چې سړي ته دا اندازه وشي ګویا د دې آیات په تفسیر او په معنا باندې سړی پوه شي الا بذکر الله تطمئن القلوب. نو سړي ته پته لګي چې یاره واقعي دا سکون دی او که اطمینان دی نو دا د الله په ذکر کې دی. او دا جمعتونه حرمین شریفین او بیا روضه رسول او مسجد نبی شریف دا ټول گویا الله رب العالمین د سکون ځایونه ګرځولی دي، او دا کار او دا سکون د هغه خلقو د پاره په دې کې دی او حاصلیږي چې څوک طلب لري، څوک جستجو لري او څوک خواهش کوي چې خواهش د چا نه هغه خلقو ته خدای پاک دا معاملات نه ورکوي. د هغې وجه دا ده چې الله خو بې نیازه دی، الله سود په دې خپلو بندګانو باندې کړی دی چې خپل معرفت یې ورته کړی دی. چا ته معرفت حاصل دی د هغه نه خوشبخته او خوش قسمته انسان چې دی دا بل نشته. دا کمزوري د انسانانو ده چې انسانان ځان هغه کمال ته ونه رسوي چې په کم کمال کې الله ملاویږي. او دا د صحابو نه منقول دي، واقعات دي، د اولیاء د بزرگانو نه دي. یو ډیر لوی ولی الله د دارالعلوم دیوبند په سجده کې بلاړو او را پاسېدو بنا خلکو به ورته وی حضرت داسې یو د مونځ په داسې یو رکن کې ته وخت تېری چې هغه ډیر د مشقت والا دی، ځکه په سجده کې په انسان ډیر زور راځي. څومره وخت به انسان په سجده کې پاتې کېدی شي؟ نو هغه به وي چې زما دې قسم چې زه سجدې ته لاړ شم
ما ته داسې محسوسیږي لکه الله رب العالمین چې ما نه بوسې اخلي بوسې لکه خدای مې چې ښکلی نو زه چې هغې ته لاړ شم بیا بلکل زما حالت غیري او ما ته چې څومره سکون په دې کې ملاویږي دومره په بل ځای کې نشته دی. دا اداګانې او دا خبرې چې کړي دي دا خبرې اولیاء الله کړي دي چې کم خلک یې محسوسوي. نو زمون خلک مونږه څوک راشي جومات ته یعنی خاص هغه کور ته راورسي خو هغه خیر نه بیا محروموي ځکه د هغې دپاره چې کم طریقې کار دی هغه نه اختیاروي. او دا چې اولیاءو بزرګانو تصور ورکړی دی دا تصور د قرآن او د سنت د تعلیماتو په رڼا کې دی چې په ټولو کې افضل عمل او الله ته خوښ او ګران عمل په منځ کې دی هغه سجده ده. په هغې وجه دا ده چې په هغې کې تواضع او عاجزي ډېره زیاته ده. او بزرګان وی چې په سجده کې د زړه لګولو دپاره چې دی څه طریقه او ټوټکه پکاره ده. هغه طریقه او ټوټکه دا ده چې سړی سجدې ته لاړ شي گویا سړی دا ګمان کوي الله دپاره وجود نشته د دې خپلې پوهې دپاره دا ګمان کوي لکه سړی چې یو وجود په ذهن کې د هغې تصور راولي او بیا ووایي چې په دې وجود کې په دې ټولو کې زما لایق ځای چې کم دی چې زه لایق یم هغه کم ځای دی. نو څوک دا جرأت کولی شي چې هغه ووایي چې الله له په مخ بوسه ورکم الله له په لاس بوسه ورکم. نو علماو دا ویلي دي گویا دا سجده داسې ده لکه دا چې د الله قدمونه مبارکونه وي. نو چې سړی سجدې ته لاړ شي او په دې تصور ځي چې دا گویا زه لاړ شم او الله په دې قدمونو باندې خپله خوله او سر کېدمه نو د دې نه به زیات خوندور او خوږ ځای صحیح چې سړی د الله په خپو کې پروت. نو دا تصور دومره زبردست دی چې د انسان د دې خپلې پوهې او د تعلیم دپاره دی. نو بهرحال هغه خلقو ته دا خیر رسي چې دا کم خلق دا الله رب العالمین په دې تلاش کې په دې کې جستجو لري او په دې کې طلب لري. نو چې بس چاته دا حاصل شي هغه ته بیا نور څه پکار دي چې الله حاصل شي او الله ملاو شي د دې نه لوی نعمت په دنیا او په آخرت کې چې دی دا بل نشته دی. عزیزان محترم ما وقتی آیات وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دومره یو زبردست تعلیم دا الله رب العالمین په دې مرتب کړي ژوند کې چې الله مونږ ته راکړی دی په هر قدم باندې عبرت دی او تعلیم دی. لیکن د ژوند ټولو کې لوی عبرت او سرګند حقیقت چې د هغې نه انکار بالکل ناممکنه دی هغه مرګ دی مرګ. او دا دومره خطرناکه خبره ده لیکن انسان دومره زیات ډیټ دی ډیټ او انسان دومره کمبخته دی چې د دومره لوی حقیقت چې دی دی انکار کوي. ګوره په خوله د سړي نه راځي ځان ته چې ناست دي په خوله نه راځي. اوس داسې ځوانان دي نوجوانان دي او دا حقیقت خبره ده چې خلقو ته دا مسائل پیښ شوي دي لاحق شوي دي. ما ته وایي چې مولوي صاحب داسې یو بیماري ما ته لګېدلې ده چې زه ځان له یوازې نشم پاتې کېدی. او ولې وایي چې دا خیال را سره چې مړ کېږم نو چې باتروم ته ځم دروازه مې کلاوه پرېښي او زه کور والا ته ویم یو ماشوم ته ویم چې دلته به ولاړې ما به څوک یوازې نه پرېږدي. ما ته دا وهم راغلی دی او د دې د لاسه زه دومره بیکاره شوی یم چې زه چېرته ځم نه. اوس واقعي خبره ده حالانکې د هغه شیز نه دی یریږي چې دی پوه دی چې که مې څوک سر ته کیني که خبو ته کیني او که څوک مې په غېږ کې واخلي څنګه مې په دې جپټه باندې خدای پاک او د موت دا فرشته او ملایکه به مې ته داسې تیر کړي مرګ نه څوک تښتېدی شي. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. یو وخت کې د فرعون دماغو ته دا فتنه پرېوتې وه وی دیوالونه زما د کور اوچت کړئ. ولې وی چې زما ته هېڅوک نشي را رسېدی. گویا په دې ګمانې دا دیوارونه اوچتول چې دا ملک الموت ما ته راونه رسېدی شي فرشته چې زه د دوی نه بچم چې ماله مرګ را نشي دا چرته کېدی شي. کل من علیها فان دا خو
پیغمبرانو ته ویلي دي انک میتون و انهم میتون کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. دا خبر الله دا ازل نخلاص کړی ده. که زما ډیر په خواصو کې څوک دی، خواصو کې چې د آدم علیه السلام په دې خپو کې الله ګلونه، ژوندون، خیر، میوې، اوبه، دا خدای په دې خپو کې ایښي و قدمونو کې چې چرته قدم ایښی دی الله شنه پیدا کول، اوبه پیدا کول، فروټ او میوې خدای پیدا کولی، هغه آدم علیه السلام یې وجلی دی، نه دی پرېښی. او د محمد رسول الله نه پس د مرتبه خاوند پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام دی، او هغه دی په اووم اسمان کې چې دی د حضرت ابراهیم علیه السلام تشریف آوری ده، موجودګي ده. د رسول الله نه پس په انبیاو کې حضرت ابراهیم علیه السلام دی. و ابراهیم علیه السلام هم خواهش کو الله زما ژوند زیات شي او خدای ژوند مې زیات شي چې زر مړ نشم. نو یو بزرگ بابا په خدای پیښ کو چې ملاقات ورسره وکړو، حالات یې وکتل چې د ضعف انتها ته رسېدلی، عمر آخري وخت دی، حجامت غټ شوی دی، برېت یې غټ غټ دي، پوزه، غوږونه، حالات چې وله وکتل داسې لګېده چې زمانې تېرې شوې وې چې په ځان یې لاس نه دی راښکلی. ابراهیم علیه السلام سره د دې نه چې الله ورته څه ونه وي، خالي ورته ټیلر وښودو چې دا وګوره. او ابراهیم علیه السلام چې دی وکتو نو وی چې یا الله دې حال ته مې خدای ونه رس، الله ما د محتاجۍ معاملې ته ونه رس. څومره لوی تعلیم الله ورکړو. اوس زم ویم، تم وی او بلم وی، حالانکې ژوند د چا نه دی خوښ، لیکن هر سړی په خوله وی الله ما د محتاجۍ نه وساتي. مونږ چې څوک وګورو مونږ وایو خدای دې ځي ته مې ونه رسې چې زه د چا په محتاجۍ او په احتیاج باندې راشم. نو بهرحال دا فیصله اټل دا اټل چې په دې کې به ما سره څوک خبرې نه کوي. ابراهیم علیه السلام د ملک الموت یوه سترګه د سترګه دا یې په دې سوک باندې وواله او سترګې نه اخلاص او هغه لاړو د الله په دربار کې پیش شو. ستا خوب پیغمبر له تللی وم چې لاړم ویې خدای ګزارې را باندې وکړو، دا وګوره څه را سره وکړو. الله ورته یا خو زما خوب پیغمبر دی، پیغمبر ته چې کینې ډېر په ادب به کینې. موسی علیه السلام خو ډېر جلالي پیغمبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معراج النبی په موقع وکتو او وی کتل چې یو بزرگ دی او خبرې کوي سمې تیزې تیزې کوي. جبریل علیه السلام ته وی دا څوک دی؟ وی دا موسی علیه السلام دی. وی داسې خبرې کوي؟ وی دا کلیم الله دی. دا عزت او دا شرف دله الله ورکړی دی چې د الله سره د چا مجال دی چې داسې خبرې وکړي. بس موسی پې ګران دی، نو موسی علیه السلام ته دا اجازت دی چې دی الله سره بې تکلفانه خبرې کوي. لیکن هغه موسی علیه السلام ته یې وویل چې که تا دله دا سترګه ومویسته بیا هم زما خوږه پیغمبره واوره، یو ذات د الله دی چې هغه به پاتې کېږي. د الله نه ما سوا هېڅوک نشته چې د چا دپاره دوام دی. الله دی او الله به وي او هېڅوک نه او الله و او ټول راله الله و او چې هېڅوک نه او بیا ختم شي بیا به یو الله رب العالمین موجود وي. په دې باندې د هر چا ایمان دی. مالک یوم الدین د څه دپاره وایي؟ خیال کوئ خلکو، ما پیدا کړی زه مو نه لیدم او بیا مې ژوند در کړو زه مو نه لیدم او دام چرته خیال نه چې سترګې پټې شوې نو کیسه خلاصه شوه. نه، کیسه نه ده خلاصه. بیا به چې ختم شي بیا به درته د دې ټول پیدایش او د تخلیق مقصد خیم چې دا کار ما ولې کړی. بیا به یو داسې وخت راشي چې د الله رب العالمین دربار به موجود وي، دربار عدالت به قائم وي او بیا به ویلې کېږي چې ووایه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. ووایه خلقو، بندګانو، انسانانو، وایه بادشاهي د چا ده او دا ټول خیر او ټول تعریفونه د چا دپاره دي. او دا تاسو ته چې دومره سبق ویلې کېدو چې الله دې شته، موجود دی. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دا تصور چې تاسو له درکولو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دا خبره تاسو ته ولې وینا کېدله چې لکه د خپل د سبا فکر کوا او دا راتلونکي وخت فکر کوا، کم راتلونکي دې ژوند پسې چې کم بل ژوند دی. نو ګوره دا خبره په دې ځای نه ده خلاصه.
بلکې د دې خبرې پسې شاته تصور دی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. دا خیالونه کوي چې دا ټول تخلیق عبث دی، دې پسې شاته څه مقصد نشته، دې پسې ډېر لوی مقصد دی او هغه مقصد باندې به الله ټول پوهیږي. نو بهرحال هغه نوجوان وی یریږم ویم چې خدایه مرګ راشي. د سلیمان علیه السلام په خدمت کې یو ځوان ناستو ځوان او د ده په موجودګۍ کې ملک الموت راغی چې دا یې وکتل رپ رپی پې ولګېدو چې دا هغه فرشته ده چې د خلکو نه ژوندونه اخلي، خلک وجني. نو فوراً یې ورته ووی پیغمبر ته وی ای د الله خوږه پیغمبره خدای ته سوال دا د هغه معجزه وه، دا معجزه وه د سلیمان علیه السلام. ته زر حکم وکړه هوا ته حکم وکړه، یعنی خپل معجزه استعمال کا چې زه د دې ځای نه زر غیب شم او دومره ځای ته لاړ شم چې دا فرشته د سره چې زما تصور هم نه دومره یره پرې راغله خوف. سلیمان علیه السلام حکم وکړو هوا ته حکم وکړو وی دی والوزوه او هندوستان ته ورسوه، هندوستان ته. دا د هغه معجزه وه چې هوا به څوک په مخه که کم ځي نه به کم ځي ته ورسو. دا ځکه زموږ او ستاسو دپاره سبق دی چې سیلی راشي نو خلک یې ننداري کوي او فیسبوک راوباسي. هلکه چې سیلی راشي فوراً سنت د رسول الله دا دی په سجده کې پریوزه، او چې توره وریځ راشي په سجده کې پریوزه، او طوفاني باران راشي په سجده کې پریوزه. دا ولې؟ دا کار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. خلکو به وی یا رسول الله څه چل دی په دې سیلی کې، په دې توره وریځ کې څه دی؟ رسول الله وی په دې سیلی او په طوفانونو کې عذابونه پټ راځي، عذابونه. دا ډیره خطرناکه ده. یو طوفان چې هغې ته طوفان نوح ویلی کېږي، دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو چې پیغمبر موجود دی، ځمکه موجوده ده او الله کومه معامله د دې انسانانو سره وکړله. دا به چې وکته وی یا الله مونږه معاف کا، اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك. ته دا دعا وکړه خدایه د داسې هلاکت نه، د داسې تباهۍ نه، د داسې مرګ او د بربادۍ نه چې ستا د عذاب په صورت کې راځي، د قهر په صورت کې راځي، خدایه مونږه معاف کا. د دې نه مخکې چې دا نازلیږي نه الله رب العالمین مونږه معاف کا. ټولو کې حقیقتاً او سرګن حقیقت د ژوند خوږ هم ډېر دی، ښایسته هم ډېر دی او ډېر خطرناک او هیبتناک دی. نو هغه مرګ دی. یو آسان کار دی، بس یوه سکه ده، د انسان خپله خوښه ده، د مرګ اسانۍ او که د مرګ سختۍ. نو چې چوکې ځان ته مرګ سختۍ زیم وینم تیم وینې او بل یم ګوري. اگر چې د چا متعلق به دا ګمان نه جوړی چې څوک په تکلیف کې وګوري او ته دا وایې چې دا د خدای عذاب دی، د دې نه ځان ساته. حضرت عایشه صدیقه وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حالت وکتو چې کله یې د دنیا نه تشریف وړلو چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالت وکتل، د هغې نه پس مې توبه کړې ده چې زه به د چا په باره کې دا نه ویم چې دا په ده سختي ده او دی داسې دی او دی داسې دی. ځکه تاسو سوچ کوئ داسې د اوبو لوښی پروت دی، حالانکه د محمد رسول الله د دنیا نه د تشریف وړلو منظر به صحیح چې د هغه د دې روزه باندې 80,000 ملایک د سار نه د ماښام، د ماښام نه د سحره پورې چې شته نه، یعنی دنیا نه لاړو نو 80,000 ملائک هلته الله په ډیوټۍ مقرر کړي دي، درود و سلام وی. څوک چې دې جالۍ له لاړو خالی چې لاړو وی چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، چې دا خبره وکړي رسول الله وی زما شفاعت واجب شو، دی وبخلی شو چې هغه جالۍ له ځای دا حالت دی. او چې دی په دنیا کې موجود و دا خلک بتلل ملاقاتونه به یې کول چې چا ملاقات کړی دی په حالت د ایمان کې دی ته صحابي ویلی کېږي. دا صحبتونه دا موجودو د هغه پیغمبر چې دی په لار روان دی. رسول الله وی زه دا ټول غرونه پیژنم، زه دا ګټې کاڼي پیژنم، زه ونې پیژنم. دوی ما ته سلامونه کوي، صحابیان به ورسره او رسول الله به وعلیکم السلام وعلیکم السلام. هغوی به یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ته چا ته سلام کې، د چا د سلام جواب ورکې، مونږ خو هېڅوک نه وینو. رسول الله وی دا ټول ما ته سلامونه کوي، دا غرونه کاڼي چرند پرند هر څه ورته سلامونه کوي، د دوی جوابونه ورکوم. تاسو سوچ وکئ چې رسول الله د دنیا نه تلو په اسمانونو کې به څه حالي،
پزمکو کې بسحالي د فرشتو بسحالي دا ټول عالم دا ټول کائنات به د محمد رسول الله په استقبال کې ولاړو لیکن دا خبرم رسول الله د خپل د دې خولې مبارک نه مونږ ته کړې ده چې د مرګ د پاره ډېر سختی ده د مرګ د پاره ډېره سختی ده بیا به خپل امتیانو ته وي چې که زه تاسو ته حال ووایم چې قبر څه شی دی او په قبر کې څه کېږي په خدای قسم چې خندا هیره کوي او تش به جاړئ یعنی د مخونو د خولې نه به م خندا لاړه شي دومره وحشتناک او سخت ځای دی دا قبر چې دی نو بهرحال دا به څه منظري چې محمد رسول الله د دنیا نه تشریف وړلو ملک الموت فرشته اجازت راغله تپوس یې ترې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښه دې څه ده چې ستا اجازت چې بس د دنیا نه کوچ وکړو رسول الله دا خبره خوښه کړه چې زم چې خپل پروردګار ته نږدې شم بس زما الله طرف ته تلل پکار دي نو بهرحال په اجازت کار شوی و لیکن کله چې مرحله راغله مرحله نو دا ټوله دنیا ویني رسول الله مبارک حالات غیر دي حالات غیر دي اوبه پرتی دي په لاس کې اوبه راخلي او په دې خپل سر باندې دا اوبه راسي شیندي لکه ساس کې چې کوي او ورسره وایي چې د مرګ د پاره ډېره سختی ده مرګ د پاره ډېره سختی ده حالانکه مونږ به مثال کلم په دې خپل یو بل سره به دا مثال نه ورکوو چې په ما او په تا چې د مرګ کومه سختی ده خدای دې نه کړي داسې سختی به په محمد رسول الله وي محمد رسول الله هغه هستی ده چې الله رب العالمین دا اصول کړي دي الله دا حکم کړی دی چې په ورځ د قیامت به د جنت دروازه دا چې ګوره د آدم علیه السلام نه شروع شه د حضرت عیسی علیه السلام پورې ټول اوچت او انبیا دي او عظیم هستی دي لیکن که په دوی کې څوک راغی د جنت دروازه نه کولاویږي اجازت نشته ور به بندي او چې کله لاړو محمد رسول الله دروازه به وی دنه نه به هغوی تپوس کوي چې څوک او رسول الله به وی زه محمد رسول الله ما دنه نه به ول آواز ورکوي چې حکم دا شوی و چې که دا دروازه کولاویږي نو صرف به محمد رسول الله ته کولاویږي بل چاته نشته لیکن بهر حال ته ګوره چې دا د مرګ حالت راشي دا خبر حضرت عائشه ده چې کم ولاړ دي هغوی محسوسوي چې د رسول الله باندې دا حالت دی نو خدای زمون حال به بیا صحیح دا به څه معامله کېږي نو بهر حال دا یو داسې څرګند او اټل حقیقت دی او ما به مخکې وی عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس مقرر کړی چا راته وی چې دا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو کس مقرر کړی په دې دربار کې به ولاړو او هغه له پیسې او تنخواه ورکوله هغه ته به وی چې د هر لږ ساعت پس به دا آواز کې آواز چې عمره د الله نه ویریږه خیال کوه چې څه او سکه او سلیکه او کومه فیصله کې د دې تپوس دی د الله په نیز او الله به دنه تپوس کوي چې دا به واورېده بیا به راټول شو استغفار به شروع کو چې خدایه که څه خبره غلطه شوي الله معافي غواړم خو چې په ویښتو کې سپینو لګېده سپین نو فورا یې هغه سړی چوټي کړو هغه ورته وی حضرت ولی زما تنخواه جوړوه معاملې مې پرې روانې وي هغه وی اوس تا ته حاجت نشته مخکې ستا ضرورت و اوس خو دا دی دا سپین ډکی دی دا ډکی چې زما په ویښتو کې راغی دا دې دپاره راغی چې دا بار بار ما ته یادوي چې بس اوس خبره د واپسۍ ده ماشوموالی و ځواني وه او ښه ټیټه ځواني وه او بس اوس د 40 نه پس واپسۍ سفر دی پیغمبرانو ته چې نبوت ملاویږي 40 کاله عمر دی 40 سال دی وخت کې انسان میچور شوی وي میچور او د ضمیر نفس دا ټول چې دی دا لږ مغلوب شوی وي او دته الله د سوچ او د فهم یو اضافي نعمت الله زیات ورکي بیا سړی هوښیار شي چې دی عمر ته ورسېدو وی وستا ویښته سپین شو وستا حاجت او ضرورت نشته بس مهرباني وکړه چوټي وکړه کاش چې مونږ دا کارو زه خلکو ته ویمه چې د 40 سال د عمر نه اخوا ګیره تورول زه نه ویم شریعت وی د 40 نه بره ګیره تورول هغه تک تورول دا حرام دي د دې اجازت نشته د دې نه عمر نه پس چې کومه ګیره ده دا که ته نسواري جوړی که دا د نکریزو والا چې دا اثر په دې کې ظاهر وي او څرګند وي چې دا تور نه دی چې ستا عمر نه پټوي
داسې رنګ به ورکې چې خلک پې پوه شي چې د دا رنګ چې دی یعنی یې سره لګولی دي د دې د وجې چې ږیره یې سپینه وه او ده چې دی دا خپل ږیرې له رنګ ورکړی دی چې دا د روح ښکاره نه شي چې دې ږیره کې اړو سپین شته نه بلکې دا تور دي د دې اجازت نشته په شریعت کې دا حرام دي او اسلام سنجیده مذهب دی سنجیده نو به هر حال چې چا سره دا معامله شوې وي هغه د دې اندازې ته وګوري او زه په ایمان بل خوند بیانوم او یریږم هم ځان سره چې ناست یم نشم ویلی تاسو کله په ځان باندې دا کیفیت راولئ دا چې علما وایي چې ځان سره مراقبه کوئ مراقبه دومره خطرناک شی دی چې په دې حقیقت څوک پوه شي بیا به یې په خوند پوه شي چې یا الله رب العالمینه زه دا حقیقت تسلیموم اعلان کوم چې خدایه زه په داسې کیفیت کې یم چې ته مې د دې مرغټ نه ونیسې خدایه ما څوک نشي بچ کولی هېڅوک مې نشي بچ کولی او توره تیاره ده او زه درته ناست یم کیفیت دا دی چې دا قبر دی الله زه تسلیموم چې زما نه ته دا ساه وباسې تا د دې نه څوک منې کولی شي په داسې انداز لږ مرګ ته وګورئ بیا سړي ته پته لګي چې مرګ څه شی دی نو سړی یریږي د خولې نه یې نشي ویلی تاسو څوک کتلی دی چې هغه دا خبرې وګوري چې په ښایسته ګاډي کې ناست دي او په ښکلې بنګله کې ناست دی او د پیسو خزانې ته ناست دی او دکان کې چې لاندې نظر وکړي سم بوجۍ پکې پرته ده او بیا دې دا خبره وکړي چې خدایه د څلوېښتو شومه او الله زما پلار کاکا او زما تر په شپېتو کې مړو بل په 50 شپېتو کې مړو دې ژوند ته داسې ولې نه ګورئ دې ته داسې وګورئ چې مولانا صاحب سم شه سم ځکه ټول عمر دې 15 کاله پاتې دی 20 دې پاتې دی ستا پلار ستا نه لوی سړی و ستا نیکه ستا نه لوی سړی و دا فلانکې مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه ستا نه لوی سړی و عمر فاروق ته به ټوله دنیا ورسي ابو بکر صدیق ته به ورسي دی په شپېتو کې او په 2 شپېتو کې دی مړ دی په 3 شپېتو کې مړ دی 63 سال کې دا بزرګان او خلفا مړه دي تا ولې په دې سر باندې څه جنډه راوړې ده چې ته به نه مرې نو چې ته حقیقت دا وګورې یا لکه د 50 کالو د ظالم بچیا ټول عمر مې ایوریج عمر ایوریج دا زما 63 سال دی 62 سال دی 60 سال دی زه خلکو ته ویم چې کم خلک دی عمر ته ورسېدل بونس دی بونس چې په خاندان کې د څوک وکتو چې په 50 او په 55 کې زیات تللی دي د 55 نه بره چې څومره عمر دی دا یو منټ چې دی دا پتا باندې ملازه ده دا پتا باندې احسان دی پوزه راکاږه او سجدې کوه او خدایا د دې لایق نیم او یا الله په ما رحم وکړه او الله په ما رحم وکړه زبم په هغه خلکو کې شمارېږم چې په دې سړکونو او په روډونو مونږ او تاسو راځو او ادیره ګورئ ما یو زمانه کې دلته دا وی او په کثرت مې اوس هم زه دا کوم بچو ته میم او تاسو ته میم چې په کم ادیره تیریږي او د کم قبر په خوا کې تیریږي سترګې م ډکوه زړه متوجه کوه او بیا سوال کوه خدایا ما مبخي او الله دوی وبخي دا چې څوک دلته خخ دي خدایا وبخه که دا د نه کېږي اور پسې سوره اخلاص وایه یو حکایت ما بیان کړی چې یو سړی لاړو په ادیره باندې یو بزرگ تیر شو او خیال دا راغی چې په ادیره کې خلک دي که زما خپل دي او که نه دي نو په هغه ادیره کې ودرېدو د سوره اخلاص تلاوت یې وکړو بیا دې مړو پسې وبخلو د شپې اوده دی او ګوري یو سړی په ډېر عجیبه حالت کې دی او ډېر شکر گزاره دی د ده شکریا ادا کوي ورته وایي چې ولې ورته صاحبه ته نن په فلانکي ادیره باندې را تیر شوی وې وایي او بلکل تیر شوی ما خو ته څه وکې وایي زم د هغه ادیرې د مقبرې پروت یو مرحوم یم چې په قبر کې وم او ته چې کله تېرېدې قسم دی چې د اور په پړو باندې تړلی وم د اور په پړو باندې او تا چې سوره اخلاص ووایي سوره اخلاص راله وایي زما نه هغه پړي لرې کړه ما ته ووایي زه بچیا مزې کوه به څوک تېرېدو تا پسې دا صورتونه تا پسې وبخل تا پسې ایصال ثواب کړه دا د هغې د برکته الله تا نه دا عذاب لرې کړه دا ډېرې سختې خبرې دي او دې طرف ته تلل غواړي عیسی علیه الصلاة والسلام دا اوچته معجزه وه مړي به یې راژوندي کول مړي تاسو وګورئ عجیبه خبره ده قبر ته به ودرېدو ورته به وایي قم باذن الله ای مړیه راپاسه چا په اعتراض وکړو وای دا خو بله ورځ مړ شوی دی دا بله ورځ مړ دی دا خو 3 ورځې نه کېږي دا څه غټه خبره ده معجزه به دې هله ومنم چې زاړه زاړه راپاسوه چې پته یې ولګي عیسی علیه الصلاة والسلام معجزه خو نه زاړه ګوري او نه نوي ګوري او نه تازه ګوري
نو لاړو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام میں صبر وکړه چې سم دې برابر کم. لاړو سام بن نوح د حضرت نوح علیہ السلام زوی دی، 4,000 کاله مخکې مړ دی، 4,000 کاله مخکې. وی پاسه قم باذن الله پاسېدو. اوس چې عیسی علیہ السلام منظر ګوري نو ګوره دا د دې قرآن او د سنت برکت دی. په قرآن کې چې د مخکینو څومره ذکر دی زمونږ په ایمان دی. په قرآن کې د مخکینو نه رستو یعنی د محمد رسول الله ذکر دی زمونږ په ایمان دی. د مخکینو درته ولې وی ځکه په دې کې د مخکینو واقعات دي، د انبیاو دي. عیسی علیہ السلام ته په خپله معجزه دا خبره معلوم وه چې دا د حضرت نوح زوی دی، لیکن د دا حالت ولې دی ځکه د نوح علیہ السلام اولاد ډیر ښایسته او ښکلی و، سور سپینو. نو چې دا یې وکته وی ستاسو خاندان خو داسې نه دی، دا ته چې څنګه یې، تاسو خو سره سپین وی سم ښکلي او ښایسته یې. هغه ورته وی د الله پیغمبره 4,000 کاله مخکې چې ما ته مرګ راغلی دی مرګ، او هغه د زنکدن تریخوالی چې ما محسوس کړی دی په خدای مې دې قسمي که ننه پورې د هغه تریخوالي ذایقه زما راتلې ده. دا توروالی د هغه درد او د غم شدت دی چې کله سړي ته مرګ راځي، دا د مرګ دا راتلل وخت دا دومره خطرناک دی چې د قبر د عذاب نه د دې شدت زیات دی. دا لږه مرحله چې راشي دا ډیره سختي. الله دې موږ ټولو ته اسانه کي او د رحم او د درگذر معامله دی الله وکي. او بیا ورته وی ګیرې سپینوالی او د ویښتو سپینوالی دا د حضرت ابراهیم نه شروع شوی دی. د حضرت ابراهیم علیہ السلام نه مخکې سپین ویښته نه و. نو ستا دا ویښته ولې سپین دي؟ نیم حصه یې ټوله سپینه وه، سر ویښته سپین دي، د ګیرې سپین دي. هغه وی د الله پیغمبره دا اوس چې د آواز وکړو که نه، دا اوس دا چې تا ووی قم باذن الله را پاسه، چې دا آواز دې وکړلو قسم دی ما وی که قیامت شو، ما وی که د قیامت ورځ راله نافظه شوله. په دې دومره لمحه کې چې تا ووی چې را پاسه او خدای را پاسه ولم، په دې دومره ساعت کې په دې یو لمحه کې دومره شدت سره غمو چې د هغې د غم نه مې دا ګیره او ویښته سپین شو. دا د یو لمحې نه خالي سپین شو. او دا لا د نوح علیہ السلام بچی دی، ولاړ ورته حضرت عیسی علیہ السلام دی. دا خبرې هغه دي چې دا سړي له احساس ورکوي چې دا مرحله څومره سخته ده. په دنیا کې کوه، په جرګه کې به پیسې واخلي، رشوت ته اخلي، دولت ته وهي، پردي پلاټونه او ځمکو باندې ته قبضه کې. ته یاد وکړه ګورې داسې وخت راغلی دی او مولوي صاحب ازاله به یې صحیح په څه باندې به د دې نه خلاصېږو. بس یوه خبره ده، یوه چې کم کار دی په دنیا کې کړی دی په دنیا کې واپس خلاص کا. ازاله په قبر کې او په آخرت کې نه کیږي. قبر او آخرت هغه د جزا او د سزا ورځ ده، د سزا چې ښه دې کړي و جنت دی، چې زیاتې دې کړی و دوزخ دی. او خلاصېږم هم په یو باندې چې د چا سره دې خالي یو ویښته برابر معامله ده او ستا په ذمه ده، نو لاړ شه هغه معامله خلاصه کړه. زمونږ کتابونو لیکلی دي ولی الله د خپلې زمانې محدث بزرگ وفات شو او چا په خوب کې وکتو، وی حضرت الله در سره څه معامله وکړه دا ووایه. د هغه دا خیال و چې دی به وی چې ما د حدیثو دومره خدمت کړی دی، د قرآن دومره خدمت کړی دی، ما سره الله دا وکړو. وی هغه بزرګ یې وکتو، هغه جړل، په چغو چغو یې جړل چې هلکه خیال وکړئ ګورې تاسو داسې معامله ونه کوئ. ولې حضرت خیر شه؟ وی د ګاونډي نه مې ستن راغوښتې وه، ستن د ګنډلو ستن مې راغوښتې وه او بیا مې نه ده واپس کړې، ما نه هیره شوې وه. الله رب العالمین په دغه خبره کې نیولی ما چې پردی ستن دې اخیستې وه او ستن دې ولې نه ده واپس کړې. دا خبره د بیدارۍ ده او خلک لګیا دي په پردو مالونو یې خېټې اچولي دي. دی وایي زه به په حجونو او په عمرو بخلی کېږم، په عمرو او په حجونو باندې څوک نشي بخلی کېدی. د حلالو د حرامو تمیز چې چا نه کړی دا بېایمانه دی، بېایمانه. او د داسې سړي عبادت، د داسې سړي مونځ، د صدقه او خیرات دا الله رب العالمین ته نه دی قبول. عیسی علیہ السلام یو کلي ته لاړو، دا د دې معاملاتو په باره کې وی، معاملاتو په باره کې. عیسی علیہ السلام یو کلي ته لاړو، وای اورېدل چې غر جاړي، غر جاړي، جړاګانې کوي. ډېر حیران شو چې غر ته ګوره او جړا ګوره. حقیقت کې حیرانېدو خبره ده. خلکو ته یې ویل که دا څه شی دی؟ وایي مونږ خو چې دلته جي آباد شوي یو د زمانو نه، بس دا غر جاړي، پته نه لګي چې څه چل دی جاړي. عیسی علیہ السلام الله ته وی خدایا
داسې یو کلي ته راغلم غر جاړي دی ولې چغې وی الله رب العالمین حکم وکړو حکم د الله په دې کمال او د الله په دې توفیق باندې غر ورسره خبرې وکړې غر عیسی علیه السلام غر ته وی ولې جاړې دا خلک پریشان دي او مام چې وکتل وی دا الله پیغمبره ډېر پریشان یم الله ته سوال وکړه او دعا وکړه دا جړا به زما الله ختمیږي چې ما الله معاف کړي ولې تا څه جرم کړی دی وی ما هېڅ جرم نه دی کړی خو خلک یې کوي راشي او د دې ځینه دا ګټې اوچتوي ګټې دا زما په لمن کې چې کم ګټې او کاڼي پرتې دي دا ګټې وړي او کاڼي وړي دې نه بوتان جوړوي بوتان بیا دې ته سجدې کوي الله وی وقودها الناس والحجاره د جهنم خشاک چې د انسانان او ګټې دي ګټې نو چې دا ګټې دوی ما نه وړي ما ته یره ده چې ما به الله په ورځ د قیامت ونه بخي چې ستا د ګټو نه لګیا دی خلک بوتان جوړوي د دې غم نه جاړم چې خدای پاک ما د دې دغه نه آزاد کي ځکه زه خدای ته ځان مجرم ګڼم عیسی علیه السلام د هغه دپاره دعا وکړه ګوره غر جاړي غر مونږ دومره ظالمان یو چې دا سترګې زمونږ سپینې شوي دي قسم دی که نه د چا په قبر باندې کار شته نه په عذاب باندې شته او نه دې نه شته غر ته ګوره او د انسان غوندې کمزوري شیز ته ګوره چې امتیاز یې نشي ټینګولی او غر ټولې ځمکې ته چیلنج کوي دا د ځمکې میخونه دي میخونه هغه غر جاړي عیسی علیه السلام دعا وکړه وی یا الله رب العالمین د ده په دې کې قصور نشته چې خلک راځي او دا ګټې د دې نه وړي او بوتان جوړوي الله ته ورته معافي وکړه او ګوره د پیغمبر معجزه وه الله رب العالمین د غر په جړه غر ته ووی الله ته معاف کړي ځکه ستا په دې کې هېڅ قصور نشته نو چې غر د دې خبرې نه جاړي چې حساب او کتاب به څنګه کیږي مونږه خلکو ته بیا څه سوچ پکار دی چې مونږه څه وکړو الله رب العالمین دی مونږ ټولو ته خپل خشیت او خوف نصیب کی او الله رب العالمین دی زمونږ د ټولو خاتمه بالایمان فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين